شروع کوم د لوی څښتن په سپېشلي نامه چې ډېر مهربانه او بخښونکی دی. د ټول پښتون قام تر څار لاندې د بنو په دې تاریخي ښار دې ته لار کښې د دروند کوربه په حیثیت ناست زموږ ملي مشر قدرمن محترم محمود خان اڅکزی صاحب او ورسره د پښتون قام نواب محمود ایاز جوګیزي صاحب او په دې تالار کې ناست د پښتون قام ټولو علاقو او قبیلو او د مختلفو ګوندونو نه راغلو درنو مشرانو کشرانو او خویندو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خپل شعر ابتدا د خپل وینا ابتدا په د خپل شعر سره کوم. غواړم چې مړه سمه نوشه به وي، غواړم چې مړه سمه نوشه به وي، عمر له بیده سمه نوشه به وي. حال د پښتانه کې بدلون نه رالی، حال د پښتانه کې بدلون نه رالی، لږ ترېنه خفه سمه نوشه به وي. یو په یوه لار او بل په بله ځي، یو په یوه لار او بل په بله ځي، لږ ورته غوسه سمه نوشه به وي. وایي چې د کام ناتار په کام ګرځي، وایي چې د کام ناتار په کام ګرځي، نن که پرې جرګه سمه نوشه به وي. وخت د سیالۍ سره راټول سي اوس، وخت د سیالۍ سره راټول سي اوس، ځکه نن درنه سمه نوشه به وي. شپون ته د شپېلکۍ اواز مزه کوي، شپون ته د شپېلۍ اواز مزه کوي، ژوند لکه ټپه سمه نوشه به وي. قدرمنو مشرانو، زه په دې خبره بیخي ډېره خوشحاله یم چې زموږ محترم مشر نن د احمدشاه بابا تاریخ یو وار بیا دوراو کوي او ځان یې په هغه درجه کې کښېښو چې وموږ خوندو ته یې په دې جرګه کې د بلنې او د تقریر کولو د وینا کولو موقع راکړله. نو له ده څخه یو جهان مننه کوم او له تاسو ټولو سره زه خپل عقل لکه څنګه مشر چې ویلي دي چې تاسو له موږ څخه خپل عقل شریک کړئ. موږ دلته ګورو له پارون له ورمرځې راسي چې کوم مشران راغلي دي هغو تقریبا د ژوند د پښتانه د ژوند د تاریخ په هر اړخ باندې ډېرې ښې ویناوې وکړې، خو د یوې خبرې کمی پاته سوله چې هغه وه ښځه. د ښځې مثال زه په دې وجې په دا وخت باندې دونه ضروري بولم چې ویل سوي دي تاسو موږ ته تعلیم یافته قامونه دي، تعلیم یافته مور راکړئ نو موږ به تاسو تعلیم یافته قامونه درکړو. که مور تعلیم یافته نه وه، که مور په دې جرګو کې ناسته نه وه او د مور په یو شي سر خلاص نه و یا په سیاست یا د ژوند په نورو لارو چارو، نو د هغې بچی نسي کولی چې مخ په وړاندې ولاړ سي. موږ وینو او ګورو چې له 40 کلن جنګ راباندې د پښتنو خوندو په دې دیر فاټه بنو چترال د دوی په کالجانو د دوی په پوهنتونونو او د دوی په ښوونځیو باندې په مختلفو ادوار کې په مختلفو طریقو باندې په بمونو باندې حملې سوي دي او دا زموږ خوندې له تعلیمه په دې وجه لرې ساتلي دي چې دا قام مخ په وړاندې نسي ولاړ او ترقي ونه کړي. او بله ناجایزه دا راسره سوې ده چې زموږ ډېرې خوندې په زرهاو تعداد کې نن هم شناختي کارډ نه لري، دا د ووټ حق نه لري. دویم زیاتی دا دی چې زموږ د ډېرو پښتنو سړیو ښځو شاید و دې نقطه ته تر اوسه پورې چا ګوته نه ونیولې، خو زه دې ځای ته ځم زموږ شناختي کارډونه بلاک دي. زما چې شناخت نسته، اول خو زه دا شناخت چې ته ما ته په دا پرچۍ باندې راکوې چې په دې باندې ما د پاکستان شعري بولې، ما و پاکستان ته قربانۍ ورکړې دي، هغه ته نه وینې، ما وینې بایولې دي، ما سر وبایللي دي، ما سرونه و ځوانانو سرونه و ککرۍ کې بایللي دي، ما د انګریز جیلونه په کلونه کلونه وړي دي، هغه ته نه ګورې په دې پرچۍ شناخت راکوې، هغه هم نه راکوې. نو زما نسلونه به څه کوي؟ نن که په یو کالج کې داخله ده د مور په شناختي کارډ، پلار په شناختي کارډ،
نن که د یو مور شناختي کارت نسته نه د هغې د ټول نسل شناختي کارت نسته. دا شناختي کارتونه زموږ د خلکو قبلاک دي او زموږ ژبه او زموږ ثقافت او زموږ لباس دا هر څه یې له منځه وړي دي. یوې نکتې ته راځم. پرون دلته لایبه خور ناسته وه، هغې د یوه خبره وکړله د څادر، چې دا زموږ د پښتو رواج دی، کلتور دی. خو زه دا ورته وایم چې په اسلام کې هم دی. زه خپله د یو لوی عالم لور یم او ماته خپل بابا راښوولي دي. په قرآن شریف کې دلته به ډېر لوی عالمان ناست دي. هغه وخت چې هندوان به سړیو هلکانو به ښځې څېړنې به کولې یا بل څه، نو په یو آیت را نازل شوی دی چې تاسو خپلو بیبیانو ته ووایاست چې چادرونه پر سر کوئ. برکه خو دلته بلکل نه ده یاده سوي. که هر څوک دلته ناست اوري، ملایان صاحبان شاید د دوی به هغه آیات یاد هم وي. او بیا ما چې کله قدوري شریفه ویله نو موږ ته خپل ملا صاحبان دا ویل چې اوس ښځه چې ده کلها ټوله فرضتون فرض ده، الا خو بیا نه دی فرض وجه مخ ده دی، کفیها لاسونه ده دی، و قدمیها پښې ده دی. او دغه رنګه و سړیو ته هم خپل چوکاټونه ایښي سوي دي په اسلام کې. لکه نن تر ننه پورې یوه ښځه هم یو ځای هم د یوه سړي په یوه شي اعتراض نه دی کړی. موږ قبول کړي دي که هر رقم دي، زموږ قدرمن دي، زموږ ورونه دي، زموږ پلرونه پلار سوی دي، زموږ زامن او زموږ وررونه د خپلوان عزیزان. موږ خپل د سړی شملې اوچتې غواړو. موږ نه غواړو چې موږ دوی ته سپکاوی وکړو، دوی ته بده خبره وکړو. موږ دپاره ټول قدرمن یاست، خو باید چې تاسو هم دا موږ زنانې قدرمنې کوي. چې ته یې موږ قدرمنې کړه، ته یې خپله قدرمن سواسته. او بل زه دا ورته ویل غواړم چې زما مځکه، زه د خپلې مځکې خپل اختیار غواړم. زه همسایه نه یم. که زه همسایه یم نو زه به په بل وطن کې پرته وایه. زه چې په دا خپل وطن کې اوسم، تا زما په مردم شمارۍ کې زما تعداد پر کوم ځای درولی دی چې نن زه بې شناخته یم. زه ولې پر ځان باندې د بل اوس نوم یادوم؟ زه خو پښتنه یم، زما ژبه پښتو ده، زما رسم رواج، زما دستور، دا زما جرګه د دې خبرې ثبوت ده چې دا د پښتنو یو لوی لا وخته څخه رواج راغلی دی چې موږ دا جرګې کوو. نو زه خپل شناخت غواړم، زه خپل د تعلیم غواړم، او زه خپل په سیاست کې خپله برخه غواړم. زما ورور و موږ ته راکړی دی. دا دی نن د دې خبرې دا لوی ثبوت دی چې په دې جرګه کې چې 40 کاله بعد دا له وختونو بعد دا جرګه ده، نو نن دا خوندو ته دا حق ورکړی دی. له تاسو ټولو مشرانو هم زه دغه هیله لرم او دغه امید ساتم چې تاسو به په خپلو جنکیو باندې باوجود د دې چې وموږ ته چغالان، وموږ ته لیوان، وموږ ته مختلفه قسم هغه دغه چې رالیږلي دي، خو قرآن شریف کې چې راځي موږ خو قرآنونه په خپله ویلي دي، په ترجمه مو ویلي دي چې لمونځ او روژه یې پر ښځه او نر دواړو فرض کړي دي. دغسې تعلیم هم پر ښځه او نر دواړو فرض کړي دي. نن د حالاتو تقاضا ده، نن د حالاتو تقاضا ده چې ته به نجلۍ نارینه ډاکټر له نه وروړې. اسلام کې دا شی منع دی، نو ته باید ښځینه ډاکټره ولرې چې ستا په کور کې یوه نجلۍ ډاکټره وي، ستا د ګردې قبیلې، ستا د ګرد خاندان خدمت کوي. نو پر دې سټیج باندې دا ویل غواړم چې موږ ته مشر د وکوي چې په راتلونکي کانګړه کې و دې ښځو ته که ګډه وي که جلا وي زموږ دپاره ده او د اعلان کې، او موږ ته د په پارټۍ کې خپل حیثیت، خپله نمایندګي په لاس راکړي. انشاءالله دا خوندې به تر هر چا د پټکی اوچت ساتي. که وخت و بیا به خبرې کوو. الله مو عزتمن او بریالي راته ولره. ډېره ښه جرګه ده، د ډېر ښه امید یې ساتم. انشاءالله لازم وخت به راځي، وخت به راځي. د چا شعر دی چې غاښ د زهرو به شامار نه لري، وخت به راځي چې غاښ د زهرو به شامار نه لري، منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري. په ډېره